السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو مینوالو د آصف د پیج نه تاسو ټولو ته چې کوم دی سلامونه او اکرامات وړاندې کوم. زه د خپل پیرپی کلي د مانګړه زاخیل او د غونډکې پیکې پښتنو ته او ټولو مسلمانانو ته یو پیغام وړاندې کوم. په قرآن مجید فرقان حمید کې فرمای ان الدین عند الله الاسلام، چې بېشکه د الله تعالی په در باندې د الله تعالی په نزد باندې غوره دین چې کوم دی د قرآن او د حدیث د تعلیماتو مطابق زندگی تیرول پکار دی او هر حالات چې کوم دی الله پاک راولي سخت پسې راتمي او د دین چې کوم دی د دنیایي ژوند چې کوم دی الله تعالی په قرآن مجید فرقان حمید کې یو مثال ورکوي عنکبوت د دوکې جاله. زموږ ټولو په سر باندې دی، موږ ټولو ته پکار دی چې په قرآن او په حدیث باندې عمل وکړو او نیکیانې ډېرې په دنیا باندې وکړو او وړاندې سفر مو د قبر سفر دی، وړاندې آخرت دی او د هغې لپاره موږ ټول 100% چې کوم دی تیاری وکړو او د الله تعالی په در باندې کامیاب. زه د خپل کلي د ټولو مشرانو ډیره شکریا ادا کوم. زموږ د کلي چې څومره مشران جوړیږي د پیغمبر علیه السلام مبارک حدیث دی چې د مشرانو قدر او د علماو عزت او د پکشرانو شفقت څوک نه کوي هغه زما امتی نه دی. زه د ټولو مشرانو ډیر خیرخواه یم، ډیر دعاګوی یم د خپل کلي د مشرانو ته او بالخصوص زه چې د کومو مشرانو نه ډیر زیات متاثر یم په هغې کې زموږ سابقه ناظم صاحب دی، شوکت نظیر صاحب دی، اختر نظیر صاحب دی. د دوی نه زه ډیر زیات متاثر یم. الله تعالی دې د دوی په ژوندونو کې ډیر برکت واچوي. الله تعالی دې دوی په دنیا او په آخرت خوشحاله، کامیابه او سرفرازه لري او الله تعالی دې زموږ د کلي ټولو مشرانو سره دی په دنیا او په آخرت خوشحاله او کامیاب. ګرانو مینوالو، زه د پیرپی کلي د دې بیس پیج والا شکریا ادا کوم د آصف بی چې یقینا په دې موجوده پرفتن دور کې دې کوم خدمت کوي نو دا خدمت دې خدمت ته که د تبلیغ نوم ویشتلی شي نو هم صحیح دی او که د جهاد نوم ویشتلی شي نو هم صحیح دی. ولی چې دې په دې ګرمه ګرمۍ کې او په دې پرفتن دور کې د پښتو د ادب په لیول سره او د هرې خبرې د مسلې دغه لپاره دومره انتهایی مخلصانه خدمت کوي چې دا تبلیغ هم دی، دا جهاد هم دی او الله تعالی دې د ده په ژوند کې ډیر برکت واچوي. الله تعالی دې په دنیا او په آخرت ټولو مؤمنانو مسلمانانو سره خوشحاله او کامیاب لري.